ډېره مننه کفایت صاحب. نن چې کوم پروګرام مو دا موږ یو وومن ورکر الاینس جوړ کړی دی چې هغې کې هغه ښځې دي هغه خواتین دي چې هغه ډفرنٹ स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की सबक खई या چې کوم د प्राइवेट अस्पतालों کې کار کوي یا په شاپینګ مال کې کار کوي یا چې سم داسې سم محکمې دي چې هغه کې کار کوي یا प्राइवेट سیکټر کې کار کوي یا پبلک سیکټر کې کار کوي دا وایي اعلان جوړ کړي چې هغه خپل حقوق لپاره خبرې وکړي. مثلا دا چې هغه ته میټرنیټي لیو نه ملایويږي تنخواه چې کوم د مینیمم 15-17,500 د ګورنمنټ 21000 شو هغه ته 10000 ملایويږي 8000 ملایويږي د ستر ټوټلی چې هغه ته ملاوي شي یا چې څومره ورک پلیسز دي هغه ګورنمنٹ کې پبلک کې پرایویټ کې چاغي کې انټي هراسمنت کمیټي جوړ شي هغه ګورنمنٹ باغې کې چې کوم دی لیټر هم کړی دی او دغه شان انټي هراسمنت کمیټي په هر ورک پلیس کې موږ په دې پلیټ فارم باندې ویلا ته خواتین د پاره چې کوم دی فیمیل د پاره فیمیل واشروم په کار چې په کوم ځای کې خواتین د نه علاوه هغه د پاره میټرنیټي لیو دی یا د هغه د پاره چې کوم دی د ورکینګ هاورز دی هغه اته غنټې دی چې دا مقرر کړی شي نو څومره چې د خواتین او د ورکینګ وومن مسایل دي هغه په دې پلیټ فارم باندې موږ اوچته کړی او موږ چې کوم دی د پلیټ فارم نه دا خاص کو چې څومره اداري چې کوم دی انشور کی چې دوی ته رائټس ملاوي شي او کوم د وومن ورکر الاینس چې کوم دی کدا پیمان سبا نه یا بل اداره نه مينو دا وومن ورکر الاینس په موجودي او دوی په چې کوم دی خپل حقوق د لپاره د ادارو ته ځي او خپل رول پلی کوي دا نن د پروګرام مقصد دی. سپندیار صاحب دا راته چې کوم ادارو مشرانو او یا کوم قسم زنانو په دې کې شرکت وکړو دی کې چې کوم دی ډسټریکټ لیبر ډپارټمنټ ډسټریکټ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ډسټریکټ ایجوکیشن ډپارټمنټ ډسټریکټ هیلث ډپارټمنټ میډیا مرګري چې کوم دی الیکشن کمیشن په دې کې په دې علاوه چې کوم ورکینګ وومنز دي هغه تقریبا 70-80 وومن ورکرز په دې کې چې کوم شرکت کو دي نه علاوه زمونږ ایم پی ایس چې کوم دی هغه په دې دغه کې میټینګ نن چې کوم دی مشرمن مو او دغه ورکینګ وومن چې کوم دی هغه چارټر اف ډیمانډ ایم پی ایس ته او دغه ډپارټمنټ اف سوشل ویلفیر لیبر ډپارټمنټ ایجوکیشن هیلث الیکشن کمیشن دې ټول ته چې کوم دی خپل حقوق حواله سره چې کوم دی خپل مطالبه چې کوم دی وړاندې کړي چې موږ په کوم ځونه کې چې کوم دی موږ ته مسایل روان دي کوم ځای کې موږ کار کوو دا مسایل چې کوم دی په ایمیډیټ بیس باندې حل کړي. تاسو غواړئ چې را د قسمه استاسو پروګرام په وجه باندې با دوی ته دوی حقوق د आवाज بوچت شي او دوی ته خپل حقوق ملو شي. بالکل ځکه چې اوس پورې چې کوم دي خواتین د خپل حقوق د لپاره بار نه راوتل اوس چې کوم دا پلیټ فارم ته الله جنان ګورنمنت افیسرز چې کوم ګورنمنت افیسر دی هغه ته ډایرکټ چې کوم د خپل حقوق لدینه علاوه دا ګورنمنت افیسرز با چې کوم د دوه وزټ کوي او دوه د پرایټینګ کې چې کوم د خپل ډیمانډ خپل سوزونه ورکینو ان شاء الله چې کوم د سلونلی ګریجوالي چې کوم د دوی ته خپل رائټس په ټایم باندې ملاويږي دا زموږ یقین دی. ډیر مننه جی ان شاء الله. نظر واچو د ایجوکیشن سیکټر باندې نو د پېښور بورډ تقریبا د روان 3 کال داسې وګورئ نو کې صرف فیمیل چې دي هغه ټاپ کوي زموږ چې کمپاین دي هغه ټاپ کوي پېښور بورډ دا مطلب دا چې ټیلنټ شته خو دې ته اپورچونټي چې دا هغه ملاوي بنا هغه رویو کې د تبدیلی راشي که منفي رویه هغه د مثبت رویه شي او تاسو چې کوم د هراسمنټ کوشش چر دګيږي هڅه کیږي چې هغه دې رابط شي نو دا مسلې تاسو داسې په بندو کمرو کې نه حل کیږي نو دا یو ډېر ښه هڅه ده دا یو ډېر ښه کوشش دی دا یو ډېر ښه سٹارټ دی چې موږ دې ځنه سٹارټ والو دې ځنه موږ کوشش وکړو دا زموږ انیشل سټیج دی چې دا سوشي موږ له بخامخا سوچ راکړي موږ ته د سوچ ضرورت دی موږ ته لارې ضرورت دی دا سوچ دا آیډیا موږ د ارګنایزیشن راکړه دلته کېنوړو چې او په معاشره کې دا مسلې شته دا آیډیا راکړه چې دا مسلې به څوک حل کړي دا به لیبر ډپارټمنټ حل کړي دا به نور خلک حل کړي خو د هغې نه پس بیا چې کوم غټ دغه راځي هغه د میډیا رول راځي چې تاسو بیا میډیا ته مخ ته راشئ بیا په پروینشل لیول باندې خیبر پختونخوا کمیشن آن د سټیټس اف وومن جوړ شوی دی نه علاوه زموږ سکریټریټ لیول باندې جنډر سیلز دی بیا په ډایرکټریټ لیول باندې که تاسو ګورئ نو هلته هم زموږ چې کوم دی یو سیکشن دی او هغه صرف او صرف وومن امپاورمنټ یا وومن ایشوز چې کوم دی ډیل کوي. تاسو ته ما یو لیست راوړی دی تقریبا داسې 27 لاز دي چې هغه پرو وومن لاز دي او هغه کې پی ګورنمنټ چې کوم دی پاس کړي دي نو لکه د دې مطلب دا دی چې صوبایي حکومت چې کوم دی ستاسو د حقوقو نه غافله نه دی تجربه چې دا موږ سره په اواز کو یو ممبر دا دغه ما په هر یو میټینګ سره کې سره کوي ما چې تاسو انټریکشن راځي په یو سی لیول باندې په ډي سی لیول باندې په ډسټریکټ لیول باندې په هغه سره راځي تاسو چې څو جایز مطالبات دي ان شاء الله دې کې به تاسو را کومه ولاړ تاسو د حق لپاره आवाज وکړو ان شاء الله زه تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو مالا دا بلیک اینڈ وایټ دغه کې راکې ان شاء الله موږ به
اسمبلی کې د بجټ سیشن نه پس چې کوم لګېږي دي چې به موږ جمع کړو. دلته راتلو مخکې د KP جنرال هراسمنټ کمیټي الیکشن کمیشن ممبر او هلته کې ما دا کتلي وو چې موږ د خپل معاشري چې کوم روایات د هغې په اړه کې د مذهب په اړه کې خپل ډېر شي برایانې پټوو. زموږ عام کنسپټ دا دی چې یاره موږ خو اسلامي معاشره ده او د پښتنو معاشره دلته خو دا شیدونه نه کېږي. فیکټري ایکټ تاسو خبره وکړه. فیکټري ما تاسو ته وویل چې فیکټري ایکټ هغه ایکټ دی چې چېرته په کارخانو باندې ووي. باقي چې کارخانې فیکټري ډیفینیشن هغه چې چېرته 10 یا 10 نه زیات ورکران وي هلته فیکټري وي. د دې لپاره کنزیومر په دې ځای کې په دې ډسټرکټ کې په ډسټرکټ کې کنزیومر ډایرکټر یو هیډ انډستری یو کنزیومر کورټ هغه کې تقریبا سیشن یو ورسره راځي. تاسو دا ساده کاغذ باندې اپلیکیشن کول شي. شاده کار